کټونه پول دي نو بیا موږ سره ځنې بیا په تختو باندې شپه کوو د مجبورۍ نه په تختو پراته یو پولیس والا راشي الله تعالی کې وایي پاڅه پوډرې ته دلته څه کوې. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم کتونکو. کاشف عارف یم، تاسو ګورئ ډیلی میدان. کتونکو نن به تاسو ته هغه کسان درښایو کوم چې په د ورځې خو موږ ته په کار کولو په نظر راځي یا د کار په انتظار کې راته په نظر راځي، خو دا مزدوران شپه چرته کوي. د دې په دې مهنګایۍ په دور کې د دې ژوند څنګه تیریږي، دوی ته آیا د شپې ځای میلاویږي که نه میلاویږي، همدغه شان به مونږ یو مزدور سره خبرې اترې کوو. نو راځئ تاسو هم راسره واورئ. نوم مې محمد پاچای دی. دلته په دې پېښور کې مې 43 کاله وشو چې دلته کې مزدوري کوم او وخت مې ډېر تېر شه، خو په دې مهنګایۍ کې 300 روپۍ خرچه وګټم، 500 هغه څه په خرچو کې لاړ شي، څه په سرای کې لاړ شي. دلته په 100 روپۍ یو کټ دی، په سرای کې 100 روپۍ اخلي په هره شپه باندې. نو که ستاسو یو که نه، خو دې له به 100 روپۍ ورکوو. کټونه پول دي نو بیا موږ سره ځنې بیا په تختو باندې شپه کوو، د مجبورۍ نه په تختو پراته یو او بس په دې بازار کې پراته یو په دې تختو باندې. شپې پولیس والا راشي الله تعالی کې وایي پاڅه پوډرې ته دلته څه کوې. موږ مزدوران یو، بس چې موږ ته وګوري بیا مطلب څه راته ونه وایي. او کمرې چې دی دا ګران دي، نو بس د خدای اسرم شته، نور څه نشته. مطلب چې 8 لک روپۍ رامن خرڅ دي، خو څه وسیله مې نشته. او د خدای غریبان یو، دلته په دې کې سخانه کې اوسېږو، کله مزدوري یو کله نه، خو بس دلته ناست یو. نه سوال کولی شو چاته، نه یو بل څه، خو که پیټی راشي هغه هم ډېر دروني د وزن نه بار، خو موږ خپله کوشش کوو خپله مجبوري بناوو. 2 کمرې کور مې دی، 6 بچي دي. مطلب چې دومره څه ګټم چې هغه زه ځان له وخورم او که کور ته ولېږم، درک مې نه لګي. د کور علاقه کې نه ځمکه شته، نه مې یو بل څه شته، بس د لرګو کور مې، نور څه اندازه مې نشته د الله په حکم سره. دلته 43 کاله وشو چې زه مزدوري کوم. مطلب چې کله مزدوري میلاو شو، کله میلاو نشي، هفتو هم پکې تېرې شي، موږ څه مزدوري میلاو نشي. کله بس الله حکم دی، کله خرچه مرچه خدای پاک میلاو کړي، خو 300 روپۍ 200 روپۍ 1.5 روپۍ په دغه وکړو، بیا نور څه درک نه. په دغه باندې موږ خپل بچو له کور ته څه ویسو او دلته پې څه وکړو. دلته پې ډوډۍ وخورو، نو نیمه یوه ډوډۍ چې راخلو نو موږ نیمه ډوډۍ راخلو. موږ وایو چې یار دا 15 روپۍ موږ خپل بچو له بازار کړو، دا 15 روپۍ موږ دلته وخورو. په دغه باندې خپل وخت تېروو، په دغه باندې ناکام کوو، نور څه اندازه نشته. صحت صاحب زما خراب دی، زما زنګنان خراب دي، یو مې ملا ډوکی خراب دی، ډېرې پیسې مې پرې ولګولې. ډاکټران راته ویل چې اپریشن وکړه، په دې 2,80,000 روپۍ خرچه راځي. زما سره 2,80,000 روپۍ چېرته دي؟ زه د خدای غریب یم، دا له پړې مزدوري مې ده. د زړه 2 والونو کې مې فرق دی، هغه غوړ څه نشم خوړی. سپور ډوډۍ، سپور چولې مولې چېرته راوالم د مجبورۍ نه، نور څه درک مې نه کېږي. سره زیات څه نه یو، دغه موبایل او دغه خرچه راسوي، دغه لږې په دې جیب کې راسوي. هغه موږ خوب چېرته زیات نه راځي، بس دغه مجبورۍ نه. دغه موږ یاره که څوک رانه جیب ونه وایي، یا رانه دغه ونه کړي، د ډېرې مجبورۍ نه دغسې خوب نه راځي. خو داسې مجبورۍ بس خپله بناوو. نو کلته چې چېرته پیسې راسه وشي چې راسن والم، واډۍ والته ټرک والته سوال منت وکړم، هغه یې راله ویسي تیملګر ته، او تیملګر نه یې خوا ډارسن والا ویسي، کرایه مرایه لږ ورله ورکړو. نور پیسې میسې زیات وسم نه چې کله څوک ځي 1,00,000 روپۍ راسوي، هغه ورله ورکړو. په کلي کې دوکاندار له هغه یې ویسي حواله کې، خو زموږ زیات وس نه کېږي. په ما باندې دغه دوکاندار چې دی نو 2,80,000 روپۍ خرڅ دی. په مخ راته ټلیفونونه کوي چې یاره ته پیسې ما له راولېږه. زه ته یم زه خدای غریب یم، وس راسه نشته، څه وس مې نه کېږي. هغوی ستا بچو له مې رزق لېږل دی، ته پیسې را پیدا کړه ما له راولېږه. خو زه دغه مجبورۍ راغستی یم چې ملا مې خراب ده، دلته ډېر مجبورۍ نه پروت یم. زما په لار مان دی چې زه زما کور والا په ما باندې د الله کور څوک کوی نه، عمره رامن وکړي، حج رامن وکړي، نو د هغه نه به زه ډېر شکردار یم. زما په زړه ډېر ارمانونه، خو دا مې په زړه ډېر ارمان دی.